اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اودس په فضایلو باندې باس فرمایي چې د خپلو ملګرو نه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، ما په دې پوهه کوي چې که یو سړی دی هغه د خپل کور مخې ته په بیدون کې نیر کې 15 ټیمه د ورځې لامبي، څه مو خیال دی په دې سړي به چېرته د خیري څه اثر پاتې شي؟ نو صحابه ورته وی لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبره هېڅ اثر پرې نشي پاتې کېدی چې سړی 15 ټیمه لامبي او د کور مخې ته راوځي او په دقه ځای کې نیري پاک او په هغې کې لامبي، نو په دې باندې به خیره د کوم ځای نه پاتې شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله جواب ورکړو چې فذلک مثل الصلوات الخمس، دا د 15 وخته مونځ مثال دی، یمحو الله بهن الخطایا، د دې په ذریعه الله تعالی د سړي ګناهونه معاف کوي، پاکوي. د دې حدیث د الفاظ چې دي نو دا خو ښکاره معلوم شو چې اودس دا څنګه چې اوبه خیرې لرې کوي دغه شانې اودس د سړي نه ګناهونه لرې کوي. خو هسې اودس نه لکه څنګه چې په دې وخت کې زمونږ په دې بیماری په وایرس په بنیاد باندې هر سړی همدا تجویز ورکوي چې مخ ووینځئ، لاس ووینځئ، خپې ووینځئ. نو یوازې په انځلو نه کېږي چې سړی انځل وکړي، صرف په انځلو باندې خو به صرف په ظاهري ځغه لاړ شي، دا خیرې به لاړ شي. بنیادي طور د ګناهونو رېږېدل به په اله کېږي چې سړی مخ لاس ووینځي، نیت یې د اودسي او بیا پې چېرته څه ښه کار وکړي. ښه کار مطلب دا چې په دغې اودس باندې مونځ وکړي، فرضي که نفلي، تلاوت ورباندې وکړي، دغه شانې دعا ورباندې وکړي. دې دپاره اودس کول چې دي نو دا د سړي ګناهونه رجوي. په دې وجه مخکې چې کوم احادیث مونږ ولوستل په هغې کې مونږ دا ووې چې د جنابت نه او د جنابت نه علاوه په عام حالاتو کې د مانځه نه مخکې اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کله چې مانځه ته ودرېږئ نو ځان پاک کړئ او د ځان د پاکولو دپاره بیا طریقه وښوده چې مخ ووینځئ، لاس ووینځئ، خپې ووینځئ، په سر مسه وکړئ. دا د دې احادیثو ټولو نه معلومه دا شوه چې د مونځ دپاره اولنی شرط چې دی نو ادا دی چې سړي بدن به پاکي. د مونځ 14 یا 14 فرایض خلک ذکر کوي په کتابونو کې هم، او عام طور زمونږ دا تبلیغیان چې کله په دې کلو کې ګرځي نو د خپلو مسلمانانو وروڼو ته دا یادوي چې د اودس فرایض یاد کړي، د مونځ فرایض یاد کړي. نو د مونځ 14 فرض دي یا 14 ورته څوک وایي، نو دا 14 یا 14 فرض چې دي د فرضو مطلب دا دی چې که په دې کې په قصدن څه شی پاتې شو او که په يیر د سړي نه څه پاتې شو نو مونځ یې نه کېږي. یو خو هغه بدنصیبه دي چې هغه اړو لمونځ کوي نه، هغه خو بېله خبره ده. خو چې کوم سړی په ځان باندې دا وکړي چې هغه مونځ وم کړي او په دې کې یو هم په دې 14 کې پاتې شوی نو مونځ یې کېږي نه. په دې وجه هغه 14 یا 14 چې دي په هغې کې اولنی د بدن صفایي ده. نو د بدن صفایي مطلب دا نه دی چې صابون راواله او بدن په صابون باندې یا په سینیټایز دي که څه شی په هغې باندې ځان خصمو مګر او مګر نه. د بدن د پاکۍ مطلب 3 حالتونه دي. اولنی حالت دا دی چې که جنابت یي نو غسل وکړه، دویم حالت دا دی که جنابت نه وي نو اودس وکړه،
دریم حالت دا دی که د جنابت یا د اودس د لرې اثر د دغه کولو دپاره د اوبو ضرورت دی، اوبو نه بغیر کېږي نه غسل کېږي نه اودس کېږي. نو که اوبه نه وي نو بیا خیر دی تیمم ووهه. نو درې څیزونه د بدن د پاکۍ دپاره درې څیزونه لازمي شو، یا دا چې غسل به یا دا چې اودس به یا دا چې تیمم به. نو د درې واړو کې په دې اودس کې یا په غسل کې یا په مونځ کې څه کارونه داسې چې هغې ته فرض وي، څه سنت وي، څه مستحب وي. د دې مطلب دا نه دی چې موږ پکې فرض ګورو، فرض به کوو، سنت او دغه خیر دی کولی شو. مونځ به یا خپل اودس به په ښه پوره شان باندې کوو. البته د دې خبرو به پکې دا خیال ساتو چې هسې نه چېرته رانه اودس خراب نه شي، غسل خراب نه شي، مونځ خراب نه شي. نو د مونځ 14 فرض وو. څو فرض وو؟ 14. په 14 کې اولنی کم یو شو؟ د بدن صفایي. بدن په څه صفا کېږي؟ د ټول نه اول له ټول نه لوی سلسله غسل. نو راځئ چې د دې فرض یاد کړو. د غسل فرض څه دي؟ یعنې په غسل کې کم کارونه داسې دي چې که هغه د سړي نه پکې یو هم پاتې شو، موږ د حدیثونو کې مخکې ولوسته چې د یو یخته پاړ کې ځای په سړي کې پاتې شو، نو اودس یې ونه غسل یې ونه شو. نو په غسل کې 3 فرض دي. 3 یعنې 3 داسې کارونه دي چې په هغې غسل تمامېږي. د ټولو نه اول خو موږ طریقه وویله چې سړی به اودس کوي. د اودس نه وروسته چې غسل کوي نو اول به خولې ته اوبه واچوي، او خولې ته به د اوبه دومره واچوي چې دا دې مرۍ ته ورسي. څنګه چې اوس د کورونا وایرس کې خلک وایي چې آخر سر ته اوبه ورسي. نو د ټولو نه اول به خولې ته اوبه واچوي او دې ته غړغړه ورته وایي. دا اوبه په دې خوله کې واړه راواړه چې ټول له خوله دا 4 واړه طرفونه چې دي دا د سړي لامده شي. د هغې نه وروسته بیا سپېږمو ته به اوبه واچوي. سپېږمو ته به مو اوبه دومره واچوي چې دا د آخر سر ته دا سړی تنګ کړي، یعنې دا خلک د پښتو کې سپېږمې ته رخېدل ورته وایي. او بیا د هغې نه وروسته په ټول بدن باندې به اوبه راواچوي. د سر نه به شروع وکړي، د خپو د یخه پورې تلو پورې به سړی ورسي، ځان به ووینځي. نو په غسل کې څو فرض شو؟ 3. کم شو؟ خولې ته اوبه اچول، بل پوزې ته اوبه اچول، او درېیم څه شو؟ ټول بدن انځل. ټول بدن انځل دا د غسل فرض شو. نو چې دا چا وکړو نو غسل بدن یې پاک شو. خو که غسل ته ضرورت نه وي، مثلا هر وخت د غسل ضرورت نه وي اودس وي، نو په اودس کې 4 فرض دي. 4 مخکې د آیت کې مونږ وویل فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. 4 فرض دي د اودس. د اول پکې څه دی؟ مخ انځل. مخ د کم ځای نه د کم ځای پورې انځل دي. خلک په پښتو کې مخ د خپلو حدودو پورې انځل. حدود یې کم دي، دا د کم ځای نه چې یخته شروع کېږي، دا حتی دا چې دا زنه ور پکې راله، نو دا مخ دی، مخ انځل. دویم چې دی د مخ نه وروسته لاس انځل دی. لاس دا کم ځای نه چې دا لاس راماتېږي، مړوند ورته وایي که څه ورته وایي، د دې څنګل، د دې څنګل پورې به دا لاس وینځي پاک. نو چې مړوند پورې یا د څنګل پورې د لاس وینځه نو دا شو 2 فرض. 3 په سر باندې مسح کول دي. د سر مسح د دې نه کم ځای نه چې سر شروع کېږي د دې نه شروع وکړي او داسې به لاړ شي سټ ته به پکې ورسي. نو د سټ مسح پکې وشوه. وروسته بیا په سټ دا کولو ته ضرورت نشته. د سټ پورې چې دا مسح داسې لاړه شي بېرته د لاس داسې راوړي، دا د سر مسح شوه. نو په سر باندې مسح کول دي. او 4 خپلې خپې انځل دي الی الکعبین، د دې پړکو پورې. پړکي هم هغه دی ته وایي کم ځای نه چې دا خپه ماتېږي راماتېږي، دغې ته پړکی ورته وایي. نو د دې پړکو پورې دا خپلې خپې انځل. نو په اودس کې 4 فرض شو. یو په هغې کې مخ انځل شو، 2 مټ انځل شو، 3 په سر مسح کول شو، او 4 څه شو؟ د خپو انځل شو. په اودس کې څو فرض شو بچه؟ سره وایه کم شو؟ مخ ته خپل حدودو پورې انځل، مټو د څنګلې پورې انځل، سر مسح کول، شاباش. په ټول کلي کې دا یو کچ راغلی دی. ښه دی، الله تعالی دې قابل کړه. ښه دی، نو دا شو د اودس نه وروسته، د غسل نه وروسته د اودس فرض شو. 3 چې دی اودس او غسل کېږي په اوبو باندې، اوبه نه میلاوېږي، اوبه نشته، قات شو. یا قات نه دی خو سړی داسې بیمار دی چې اوبه استعمالول ولا ټیک نه دي، نو بیا به سړی تیمم کوي. تیمم څه ته وایي؟ د تیمم معنی ده په عربۍ کې اراده د اودس کول. پښتو کې سړی داسې ویلی شي چې د اودس او د غسل پیښې کول.
نو دا د اودس او د غسل پیښې کول دی یو قسم. الله تعالی مونځ چاته نه معاف کوي، مونځ لازمي امر دی. دا په کورونو کې چې کومې زنانه یا نارینه پراته وي او دا مونځونه نه کوي نو دا دې په دې ځان پوهه کړي چې مونځ الله تعالی چاته نه معاف کوي. بالکل دا گنجایش چاته نشته سوا د هغې ښځې نه چې د هغې ماهواري بیماري ده یا چې کوم دی څلوېښتي ده. د دې نه علاوه بیماري نه مني، ناوزګارتیا نه مني، هېڅ څیز مونځ نشي معاف کولی سوا د زنانه او د دغې دوو بیمارونو. هېڅ څیز مونځ نه معاف کوي. چې نه معاف کوي نو غسل به کوي که د غسل ضرورت وي، تیمم به کوي، اودس به کوي که د اودس ضرورت وي. خو که اوبه نه میلاویږي یا اوبه میلاویږي خو استعمال یې ممنوع دی نو بیا به د اودس او د غسل پیښې کې هغې ته تیمم وایي. او تیمم چې دی نو ګران کار نه دی. یوه ښځه ده یا نارینه دی هغه وایي چې د بالکل اوبه راله نه دي ښې نو داسې چل وکړم نو ته داسې چل وکړه چې دا لاس راواله او دا مټې د دې ځای پورې کولاو کړه، دې ځای پورې په مټې کولاو کړي کوم ځای نه چې دا اودس دی نو چې دې ځای پورې مټې کولاو شوې نو یو ځل به دا لاس په ځمکه باندې داسې کېدی، ځمکه یا دیوال پرونه مونږ ووایو په څادرو باندې نه، په دې لرګو باندې نه، د ځمکې چې کومه خاورې والا مخ دی په دې باندې به لاس کېدی بیا به یې راوچت کړي. خو که څه شګې مکې پسې نو داسې وڅنډه چې دا شګې دې ولېږي نو بیا به دا لاس داسې ونیسي او دا به د دې تندي نه داسې ونیسي، داسې بیا په دې مخ باندې راکاږي. کوم دی چې انځل کېږي په اودس کې په قدې باندې به د لاس راکاږي یو ځل، دوه درې ځل نه، یو ځل چې یو ځل د راښ کوو نو بس دا مخ انځل شو. بیا په دویم ځل د لاس په ځمکه باندې کېږي راوچت به یې کړي، دا ګسي لاس به د ښی لاس نه داسې لاندې کړي او داسې به دا طرف وکړي دې پورې، بیا دغه طرف وشول به راته وکړي، دا دوه ګوتې دې اوچتې داسې نیولې په دې باندې به دا طرف وکړي، بیا به دا داسې راوالې داسې به شي نو دا په دې طرف نو بیا نه نو که دا خلال لې به کې وکړو همغه خبره. بس دا دوه کارونه چې دې وکړه بس دا ستا تیمم وشو. خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې په دې ته خلاص شوې چې کله اوبه میلاو شوې لکه یو وخت کې اوبه نه وي او دا کار دی او تیمم دې وکړو او اوبه رالې نو بس بیا به ځان له خپل غسل وکړي، خپل اودس به کوي، بیا په دغې تیمم باندې به بل اودس بل مونځ نه کوي، بیا به د هغې نه وروسته ځان له تیمم یا اودس به کوي. نو موږ زده کړه نن دا سبق و چې په مونځ کې څو فرض دي؟ 14. اول پکې څه شی و؟ بدن پاکول. بدن په څه پاکېږي؟ په غسل یا په اودس یا په تیمم. نو د غسل لپاره څو فرض هم ویل چې څو زده کړه؟ 3. اول څو خولې ته اوبه اچل غړغړه کول، دویم څو پوزې ته اوبه اچل او دریم څه شی و؟ په ټول بدن وباړل. بیا هم د اودس او فرایض ویل. اودس کې څو فرض وو؟ 4. اول څه شی و؟ مخ انځل، بیا څه شی و؟ مټ انځل، بیا څه شی و؟ په سر مسح کول، بیا څلورم څه شی و؟ شپې انځل. بیا هم د هغې نه وروسته غسل د تیمم فرض ویل. تیمم کې 2 کارونه دي، یو دی نیت کول، تیمم معنی ده نیت کول، نیت کول چې او د تیمم کوم، او بیا د هغې نه وروسته د تیمم د نیت نه وروسته 2 ځل په ځمکه باندې لاس راچیل، یو ځل مخ باندې لاس راښکودل، بل ځل په مټو باندې لاس راښکودل. دا په دې طریقې باندې به دغه پاک شي، دا سړي بدن به پاک شي. اوس دا ده چې دا څو ورځې به مونږ د مونځ الفاظ به وایو یو بل نه بیا اورو. نو نن به سبحانک اللهم ووایو، نو چې تاسو کم کسان یې ما سره به وایي او بیا به د ما د وینا نه وروسته هر یو به 2 ملګري به د یو بل سره وایي او د هغې یو بل نه به واوري، یو بل نه بل نه بل. او په کورونو کې چې کوم خلک یې هغې دي هم اورېدي هم او خوا کې چې څوک ناشي د هغې یو بل سره دې اړی هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ملګري تپوس وکړو، ملګری څوک دی؟ حضرت عایشه رضی الله عنها، هغې ته تپوس وکړو. دغه شانې بل ملګری دی هغه ته تپوس کړی دی، یعنې مختلف الفاظ نقل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. خو یو هغه چې موږ کوم وایو نو هغه دي مثلا دا دي چې اللهم باعد بیني و بین خطایا، یا دا چې سبحانک اللهم، نو موږ چې کوم وایو نو سبحانک اللهم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې ته چې کله د الله اکبر وایې د دې نه وروسته بیا د الحمد نه مخکې لږ ساعت غلی دی کې څه کوې؟ نو دا پکې وایم سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك
دا د الله تعالی سره مخامخ شي سړی په الله اکبر وایي ودرېږي نو څه وایي سبحانک یا الله د پاکي بیانوم ستا اللهم یا الله وبحمدک یا الله ستا صفت کوم وتبارک او ډېر برکت والا دی اسمک نوم ستا وتعالی ډېر اوچت دی جدک شان ستا ولا اله نشتره څوک د عبادت قابل بل څوک غیرک بغیر ستانه سبحانک اللهم یا الله زستا پاکی بیانوما و بحمدک یا الله ستا صفت کوما و تبارک اسمک یا الله ستا نوم د برکت نه ډک دی و تعالی جدک ستا لوی شان دی ولا اله غیرک یا الله ستانه بغیر بل څوک د عبادت قابل نشتا دا الفاظ شو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یو بل نواړه ویواله پاسې او د الله تلاوت کوي لکه تاسو